نن مفتی عبدالشکور غریب یو ملنګ سړی او په سړک روان دا ټارګټ دا ټارګټ دا خو افسوس دا ده چې مولیان هم پې خاموشه دي ظلم دا ده راتو رات هغه خلک یې رها کړل ولې رها کړه څوک و قوم ته یې ونه ښودلو بهرحال سیاست ډېر ګنده شی ده اب انسان هغه سطح وغورځوي نو زما محترم ور احسان خبره مې کوله چې دا درې څیزونه درې اسباب دي محبت دي احسان دا کمال دا حسن و جمال دا او دغه درې واړه اسباب په الله جل جلاله په ذات کې بدرجه اتم موجود دي نو بیا کدی باوجود موږ خپل خدای سره مینه نه کوو بدل راغلو مجلس ته رانه نه وتلو نه هغه خوږي رانه وه نو هغه وفد فورا ویله چې ای میرزا بیدل است دغه میرزا بیدل ده او ریشمې تراشد نو میرزا بیدل خو میرزا بیدل فی البدی ورته وایي چې هغه ریشمې تراشم ولی دل کسی را نمې تراشم ویښته خو خریمه خو زړونه د چا تکلیف نه ورکوم اوس هم دغه خبره کوي خلک دا یو ښه باجه هغه جوړه شوې ده بهانه جوړه شوې ده چې جی په زړه صفا یم بس نیت مې جی صفا ده په زړه دې لا تندر واچې چې شریعت نه خلاف روان او زړه مې صفا ده په زړه باندې څه کوو مونږ سیرت او صورت په دواړه شریعت مطابق جوړو اے ملګرو چې ته سیرتن مسلمان ښکارې او صورتن مسلمان ښکارې نه هغه وفد ورته وایي چې میرزا بیدل ولیکن دل رسول الله را مې تراشي زړه د پیغمبر ته خو نقصان رسای تکلیف خو رسای کنه خدای ولی ٹھیک ده ځان ته خلکو ته نه رسای خو دل رسول الله را مې عیدګاه کې راجمع کړلو ډېر خلک داسې شته چې هغه پروسه کال په دې عیدګاه کې موجود او دې کال نشته آل دنیا نه لاړ دي خدا خو تاسو مونږ خوش قسمت یو چې الله تبارک وتعالی دې کال بیا د روزې هغه فضایلونه مالامال کړو روزې هغه ثوابونو نه مالامال کړو دا خلک وای روزه میلمه ده دا میلمانه میاشته ده قدر یې وکړئ دا روزه نه ده میلمانه میلمانه خو مونږ یو روزه خو به تر قیامته پورې وي تا ما میلمانو هېڅ پته مو نه لګي چې کله به ځو او کله به ځو هېڅ د مرګ څه نیټه نشته ده نو دا خدای پاک یو کرم ده او یو فضل ده چې په تاسو مونږ باندې وکړلو او نن بیا دلته په دې عیدګاه کې جمع یو او خپل رب ته به سر لګو خپل رب ته به سجده لګو او خپل رب نه به دعاګانې کوو معافیانې به غواړو دا د یو نعمت بدل ده چې نن دا خوشحالي امت مسلمه ته الله نصیب کړله او هغه نعمت هغه روزې مبارکه میاشت او په هغې کې درې هفتې درې عشرې دا داسې عشرې وې چې اول دا رحمتونو عشره وه بیا د مغفرتونو عشره وه الله پکې مغفرت کولو او درېمه بیا عتکم من النار وه آخرنۍ یعنی د جهنم اور چې چا پاره واجب شوی هغه باندې هم سړی د دې میاشتې په برکت باندې د هغې اور نه هم ځان را خلاصولی شوی
خو کار اخلاصولای نو دا زمونږه الحمدلله ډېره لوی خوش قسمتی ده او ډېره لوی الله جل جلاله په مونږ باندې احسان ده ما چې کوم آیت کریمه تاسو په مخ کې بیان کړو والذین آمنوا اشد حبا لله پدې آیت کریمه کې الله د مؤمنانو صفت بیانوي چې مؤمنان به څوک وي مؤمنان به هغه وي چې هغه به د الله سره په مینه کې د هر چا نه سخت وي اشد به وي والذین آمنوا اشد حبا لله ډېر سخت به وي د محبت په لحاظ سره خپل پروردگار سره بل به ایس نه کوي صرف او صرف محبت به الله سره وي او دا الله تبارک وتعالى دا محبت هغه بیا انسان کامیابوي دا الله تبارک وتعالى سره میرا هغه بیا بس بیا هیڅ ضرورت نشتا چې الله سره دې مینه راغله من کان لله کان الله له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د الله شو الله دا غده بیا غته د بل چا ضرورت نشتا چې د الله ملګرتیا تا حاصل شوا بیا د بل چا د ملګرتیا څه ضرورت تا بیا نه پکې د مولا د ملګرتیا ضرورت شته بیا نه پکې د عوامو د ملګرتیا ضرورت شته بیا نه پکې د حکومتونو د ملګرتیا ضرورت شته بیا نه پکې د خلکو د ملګرتیا ضرورت شته بیا نه پکې د بارني طاقتونو د ملګرتیا ضرورت شته والذین آمنوا اشد حبا لله الله سره مینا دا یو عظیم نعمت تا چې الله تبارک وتعالى دې مونږ ته د مینه او محبت را نصیب کی دا محبت بس څنګه نصیب کیږي دا محبت د څه اسباب په بنیاد باندې سړی ته نصیب شي محبت درې اسباب دي یو کمال دا